صحابي دی عبدالله بن بجادین رضی الله تعالی عنہ. حضور پاک چې کله مدینه منورې ته راغی بس دی حضور پاک باندې عاشق شو، ایمان پرې وروړو. حضور پاک خدا سي هستی و چې چا به ورته کتي ایمان به پرې وروړو، خبرې به چا اورېدي ایمان به پرې وروړو، خلک به قتل راتله هغې به پرې ایمان راوړو. داسې یو عجیبه هستي وه. د چې کله ایمان راوړو د مدینې نه لږ بهر پاتې کېدو، اصل نه یهودیانو کله چې کور ته لاړه نو د تره زامنو د پلار د ټولو به چې د حضور پاک خبرې کولې ده به ورته غوږ ایښی و. په ده خو به خلک یې ځکه چې په عاشق باندې د خپل محبوب خبره ډېرې خوږې لګي نو به ورته ناست و. هغې وي یاره څه چل خو شته، ده نه تپوس کوي وایي ایمان دې روړی دی؟ څه دی ورته وایي بالکل مې روړی دی. او ورته وي یا د ایمان نه وړه یا د کور وځه. ورته دا کور نه وتل بخي خو ایمان نه نشم وړی دی. ترې راپاڅېده دومره زیاتې چې په وجود باندې کمه کپړه وه هغې هم ترې نه وویسته، بربنډې کو ویزه. مور خو مورې مور وله راغه پټ شانتې خپله لوپټی وله ورکوي بچې په دې ځان خپل ستر پټ کا. نو دغه کپړه دوه ځایه که په یو باندې خپل ستر پټ کو نو بل باندې وجود پټ کو دوه ځایه کړې وه. نو ځکه ورته ذوالبجادین وی دوه څادرو والا. د چې کله مدینې منورې ته ځي حضور پاک ته، حضور پاک چې ګوره ډېر بې انتها خوشحالیږي. یا غزوان راغی د ما دپاره هر څه پرېښه او اصحاب صفه صحابو کې داخلی. کم هغه صحابه به راغه چې د لرې ځای نه به راغلي وو، طالب علمۍ له به راغلي وو، هغې کې شمار کړل. دی هلته به ناستو اصحاب صفه او چبوتره چې ده اوس هم د روضې رسول مخامخ ته شا طرف ته ده. نو هلته چې کینې مخامخ ته روضه ښکاري، دلته به دا صحابه ناستو وي. په ده به یو کیفیت راغود، داسې کیفیت به چې راغود الله په محبت کې ده به الله الله چغې به یې شروع کړي. حضرت عمر صاحب ورته وایي دا څه چغې دې شروع کړي؟ د غوسه شو ورته. حضور پاک ورته یې پرېږده دی، وایي ته څه مه وایه، وایي دی د رب په عشق کې لګیا دی. حضور پاک به عمر صاحب منې که. د هغه صحابي دی چې کله بیا حضور پاک د یو غزوې په موقع باندې روان دی، نور صحابه هم ورسره دي، دی هم ورسره دی. هغه وخت کې په ده باندې تبه راغه، د نزاع د جدایۍ وخت آثار پې ظاهر شو. نو حضور پاک د ده سر په خپل غیږ مبارک کې کېښو. او دا یو واحد صحابي دی چې د حضور پاک ته کته، د حضور پاک په غیږ کې سر ایښی دی او د نه ساه وتې ده. چې کله د نه ساه وځي حضور پاک ته یې کته، کفن دفن تدفین چې کولو، حضور پاک د خپل وجود صادر ورکوي، دی کې والا کفن ورکې. صحابو رشکو کو په دې وخت کې وی کاش چې دا مونږ و د عبدالله بن بجادین په باره کې، کاش چې مونږ و. او وی چې کله ځمکې ته سپارلو نو وی ټول صحابه ولاړ دي، عمر صاحب ولاړ دی، ابوبکر صاحب ولاړ دی، حضور پاک خپله ورکوشو وی ځمکې ته یې ورسپارلو. او وی په دې وخت کې وی حضور پاک وی یا الله وی زه عبدالله نه راضي یم، ته ترې نه راضي شي. حضرت عمر صاحب وی کاش چې دا مړی زه وی، کاش چې زه دا مړی وی. چې حضور پاک وی چې زه ترې نه راضي یم، نو رب خو به ترې خامخا راضي چې یو پیغمبر د چا نه راضي